موږ جوړ کړی و. هغه کې له موږ سره ملګري دی عابد چاچو، سلیمان لوی دی، آصف لوی دی او نور شیراز بھائی دی. نو دا زموږ ملکي پروګرام و، موږ تاسو سره شمولیت کوله سره خلاص. بس نو مختصرا دا بیان دی. بس نور داسې هغه څو کسان دي دا شمولیت تعداد به تقریبا سوی 10 کسان 10 کورونه دي. 10 کور دي تعداد به سوی د سړیو اندازان د سړی تعداد به سوی تقریبا 50 ودی ان شاء الله. 50 زیات کم نه دي. نور څه موږ ګری ول هغه داسې ماما وفاس او کلاس اخلاق درې سلو کور ولا هغه ګډه ګرځي پوره ودا زنده حاکم مالی کوم کور او کوم یونټ ته موږ راغلي یو د دې محلې مسرانو او ځوانانو او زموږ په محفل کې ناست دلته د پاکستان پیپلز پارټۍ صوبایي رهنما محترم شمس حمزازی صاحب، قدرمنو عزیزانو، په مختلفو شکلو باندې په دا ښار کې سیاست وسوي. نن زموږ د اول شمولیتي پروګرام نه دی بلکې یو تسلسل دی چې موږ له یوه خلاصېږو بل ته ځو، له بله خلاصېږو بل ته ځو. دی نه دی چې پیپلز پارټۍ دلته بیخي ډېر کار کړی دی، لا د پیپلز پارټۍ لیډرانو دلته عوام دونه متاثره کړی دی دا خلک موږ ته را روان دي. پیپلز پارټۍ نوې پارټۍ ده. وجه دا ده کوم چې پخواني لیډران تر سوي دي، پخواني پارټیان ایسترې سوي دي، هغو خلک مایوسه کړي دي. مایوسه خلکو پر دې خوا مخ را کړی دي. خلکو دا فیصله کړې ده باید چې په ښار کې موږ د دا رنګه سړي سلیکشن وکړو چې هغه سبا د عوامي خدمت یو پیکر ثابته شي. عوام ته د غم پر ګړۍ هم ودرېږي، د خوشحالۍ پر ګړۍ هم ودرېږي. یو دا رنګه لیډر را مخته کړو چې له هغه سره د هسپتال غم هم وي، له هغه سره د خلکو د ایجوکیشن غم هم وي. دا رنګه لیډر را مخته کړو چې هغه له سلیکشنه بعد ورک نه شي لکه دا نور خلک چې څنګه ورک دي. عزیزانو، د قومیت په نامه باندې دلته خلک خطا سول. خلکو ته ویل موږ ته ووټ راکوئ، موږ به داسې ګلې ګلزار در جوړ کړو. هغه قومیت موږ نه ولدي، زموږ په تاوان کې تمام سوی. زموږ فنډونه یې وخوړل. کوم چې زموږ حقوق ول په اسمبلیانو کې هغه حقوق یې موږ ته نه راورسول. په دا وجه نن عوام چې دی هغه مایوسه سوی. د مذهب پر نامه باندې موږ ووټ استعمال کوي، د مذهب پر نامه یې له موږ د قیمتي ووټ یوړی، لیکن 5 کاله وسول هغه پارټۍ او هغه امیدواران بیا موږ د کور مخ ته موږ نه ولیدل. که پر موږ غم راغلی دی دا خلک موږ ته نه دي درېدلي. که چیرې پر موږ باندې یو غټه پریشاني راغلې ده دا امیدواران موږ دوباره نه دي لیدلي. 5 کاله پرسول یو سیزن بیا را روان دی د انتخابات غه. کېدای شي بیا به ډېر خلک راشي ستاسې د کورو دروازې به در وټکوي چې ستا د ووټ حقداره زه یم، ته دا وارۍ ما ته ووټ راکړه. عزیزانو، په دا ښار کې صرف یو بلډ بینک خلاص دی. د وینې رنګه قیمتي شی تاسې په خپله چورت وایئ. د یو سړي زوی لا لور تلسیمیا په مرض کې مبتلا وي، د یو سړي پلار اکسیډنټ وکړي، لا یو ورور اکسیډنټ وکړي، لا کور والا ته یو پریشاني جوړه شي د ده وینه پکار وي. څونه غټ ښار دی. په دا ښار کې هغه سیاسي پارټیانې 5 کاله وسوې ویده ولې. د پښتونخوا په خپل اپس کې اختلافات ول، د دوی بلډ بینک بند وي. صرف شمس حمزازی فاونډیشن وي د پیپلز پارټۍ په دفتر کې چې یو سړی به ولدي، هغه سړی به رالی دا دفتر ته بلا تفریق د عوام خدمت شروع وي. که به د چا وینه پکار و وینه یې ورکوله. دارنګه علاقې چې په هغو کې سکولان بند ول، سکولان د دغه فاونډیشن تیز ول خلاص ول او د عوام خدمت جاري ول. عزیزانو، وخت مختصره دی خو یو کوچنی مجلس به له تاسو سره شیر کړم. نن الحمدلله له موږ سره ډېر پړه لیکه خلک په دا محفل کې ناست دي، د سیاسي پارټیانو سره وابستګي لري. په کراچۍ کې یو کوچنی علاقه د سوراب ګوټ، د سوراب ګوټ په علاقه کې دلته پر 10 ایکړه پر 15 ایکړه باندې د عبدالستار ایدي یو پاگلخانه جوړه ده. زه ډېر کوچنی وم، زه په خپله ورغلم له عبدالستار ایدي سره په دا پاگلخانه کې ما 2 غنټې تېرې کړې. باقاعده له ما سره نور ملګري موږ ته یو ویزټ راکوي. د باندې به راووتې په سیلانو ایمبولسیز ولاړ ول. د کراچۍ رنګه ښار دا لیونیان یې ګرد ساتلي ول. د دغو خدمت شروع وي. د عبدالستار ایدي نوم له چا څه پټ نه دی، تاسې هم اورېدلی دی چې دا سړي د دې ملک څونه خدمت وکړي. عزیزانو، نن زموږ منیسټر نه دی پکار. منیسټر ته خو به موږ ووټ ورکوي. 5 کاله وسول هغه منیسټران موږ نه دي لیدلي. صرف خبرې موږ اورېدې فلاني په اسلام آباد کې دونه بنګلې جوړې کړې، فلاني په ډېره غازي خان کې دونه پمپونه جوړ کړل. په دغه ښار کې یوه ورځ موږ یو تبدیلي نه ولیدله چې پر فیسبوک موږ لیدلي چې نن زموږ منیسټر صاحب هائی سکول ته ورغلی، نن یې د ټیچرانو تعداد چیک کوي چې دا زموږ بچیانو ته دا ټیچران موجود دي که نه دي موجود.
بلکې الټه دا انټرویو رااله سیاره د پاکستان کې په اول نمبر د زموږ سیول هسپتال دی. تاسو په خپل لیدلی چې سیول هسپتال ته ورسې نه کمپیوټر پیدا کړئ نه ډاکټر پیدا کړئ. عزیزانو وخت مختصر دی. نن چې موږ راغلي یو له تاسو د همت غواړو. پیپلز پارټي یو ډیر غټ تاریخ لري. په سیاست کې کچا قربانیان ورکړي دي هغه د پیپلز پارټي لیډرشپ ورکړي دي. بېنظیر انکم سپورټ کارډ که موږ چاته نوکریانې ورکو کې نه کو ور 18,000 خاندان نن هم په لورلایي کې د بېنظیرې پیسې اخلي. زموږ دا خواهش دی چې موږ خپل منیسټر راولو. د دغې پارټۍ سره د یوه شي کمی نه ده چې موږ کور پر کور مزید د بېنظیر انکم سپورټ کارډونه هم جوړ کړو او د عوام شانه به شانه روان سو. چیرمین صاحب تاسو ته معلوم دی چې له ده سره د عوامي خدمت جذبه بیخي ډېره ده. دی چې په خپله چرمیني کې اوسېدلی دی د عوام خدمت کړی دی. نن په بازار کې مختلفې افواوې شروع دي چې پلاني دونه پیسې وخوړې پلاني دونه پیسې وخوړې. تاسو به تر ننه نه اورېدلي چې د ده په خلاف یو بیان راغلی دی. نو له تاسو د ملګرتیا هم غواړو ښه په کلکه ملګرتیا درڅخه غواړو چې تاسو له موږ سره ودرېږئ او دا کوم چې انتخابي عمل را روان دی باید چې موږ د دې دپاره تیاري وکړو او په یو غټ تعداد یې وګټو. خپل سړی وایي اسمبلۍ ته ولږو دارنګه سړی وایي اسمبلۍ ته ولږو چې پړه لیکه سړی که درمونو عزیزانو تر 15 کاله موږ یو سړی ولاږئ دا سړي کچیم نه د پاس کړي هر چا ته تاریخ معلوم دی. 15 کاله تر سول یوه ورځ دا سړي په اسمبلۍ کې تقریر ګر سره نه وکړي. یو سړی چې په 15 کاله کې په اسمبلۍ کې تقریر نشي کولی هغه به زما د حقوقو جنګ څنګه وکړي. د حقوقو جنګ دی هغه پړه لیکه سړی کولی شي. پیپلز پارټۍ دا واره خپل پړه لیکه سړی رامخته کړی دی. له تاسې زه دا یقین غواړو چې تاسې دا واره له موږ سره ملګرتیا وکړي. واخر دعوانا هزاره مالک کې چې اوس نوي شامله شوي دي نن دغو ته موږ د زړه له کومې ښه راغلی ورته یایو او مبارکي ورته پېښو. عزیزانو تفصیل شاکر صاحب خبره وکړه. پیپلز پارټۍ هم قوم پرسته پارټۍ ده هم مذهب پرسته پارټۍ ده. قوم پرسته په دې ده په دې کې یو پښتون نشته سندی نه ده پنجابی نه سرایکای نه د هر مکتبه فکر خلک په دې پارټۍ کې شته. نو دا قوم پرسته. دویمه مذهب پرسته دا ده چې دې ملک کې 1971 کې چې کم وخت اقتدار راغلی د اسلام دپاره چې کم کارونه پیپلز پارټۍ کړي دي او بوټو کړي دي هېڅ چا نه دي کړي. اول وارې لوی مثال یې دا در شیم پارون 7 ستمبر 1974 کې قادیانان غیر مسلم شو. دا د پیپلز پارټۍ ټیک ده ملایان هم وو دا نه دي چې ملایان نه وو. پیپلز پارټۍ نه وای بوټو نه وای دا نه سوای کېدی. ملایانو هم کوشش کړی وو. مولانا شاه احمد نوراني مفتي محمود صاحب فلانی فلانی ټولو دا کوشش کړی. د حج کوټه دې ختمه کړې وه. مخته په حج باندې به کوټه وه بس فری سو هر څوک به تلو. بل خبره دا ده دا ډېرې اوږدې کیسې دي چې کوي. بیا بلوچستان په حواله های کورټ نه وو د موږ یونیورسټۍ نه وه دا بوټو صاحب دلته ورکړ. های کورټ به اول یا کراچۍ ته تلو یا به لاهور ته تلو. بله لوکل خبره به درته وکړو لکه داسې وکړه دلته د پیپلز پارټۍ امیدوار نه ده راغلی. یو ور 1988 کې قومي اسمبلۍ یو امیدوار راغلی هغه اقتدار ګر سره بارانه توبه 14 میاشتې اقتدار بیا اسمبلۍ ختمه شوه. بیا پیپلز پارټۍ نه صوبایي سړی راغلی ده نه قومي راغلی. نو ولی شاکر خبره وکړه دلته ملا هم راغلی ده موږ ته محترم دي پښتونخوا هم راغلی یا ملا یا پښتونخوا دا به سره وو. 88 کې مولي سلام صاحب وو بیا پښتونخوا راغله بیا ملا راغلی بیا اوس بیا دلته یو بل افت یو دوه وارې راغلی دی. سیاست کې ګوره جنګ نشته شکنجه نشته. د موږ چې اسمبلۍ دا اسمبلیانې اوس ختمېدې یو مختصم کې شته که په پښتونوالي کې شته. اوس خارکه زړه مه ورخېږي ګوره موږ د علاقې سړی د خوا هم باندې باته اوس یې هلته پیشیانې دي نه بوري ته راتلی شي نه بلې خوا ته تلی شي. نو په سیاست کې جنګ نشته. عزیزانو خبره مختصره کوو. اذانونه هم شروع دي الیکشن ټیم د تاریخ نه ده معلوم. باید چې موږ هر سړی دا کوشش وکړو. بیا به که چیرې موږ غلطه فیصله وکړو بیا به موږ 15 کاله ناست یو بیا به نارې ووو سر به ټکوو دا فلانی خو نه ده ښه فلانی ښه ده ته نه یې ښه تا سمه فیصله نه ده کړې. موږ که داسې فیصلې کولې لکه دا اوس بیا به نو موږ نارې ووو. موږ پیپلز پارټۍ دلته لورلایي کې ډېره کمزورې وه.
شمس الدین ستاسو ته معلوم ده ډسټرکټ چیرمین هم تېر شوی ده د پلار نیکه خاندان ټول موږ پېژنو دغې علاقې سړی نو چیرمین هم تېر شوی ده اوس دا موږ پارټۍ کې ده انشاءالله ووټ به ورکوو سبا موږ تر لاس هم نیولی شو دغه ډول به ناستې لکه دا اوس که وزیر جوړ شو الله دې وکړي یا اسمبلۍ ټول به له موږ سره بیا کښېني که خدای کول لکه دا اوس یې ناست مطلب مې دا ده چې غلطه فیصله موږ نه وکړو بیا به موږ سرچه کوو او لکه دا اوس چې موږ نارې وو اجیتور هر سړی په خوله کې اجیتور ده د دغې کړي دي قبضې یې کړي دي پلان یې کړی ده ډنګ یې کړی ده دا د نه دي کړي دا موږ ورسره کړي دي دا دغه ځای ته موږ رسولی ده دی که ډریور وو یا ډبلې ډګري حاصلې کړې وي نو هغه د ده قصور ده مګر لوی قصور د موږ ده چې موږ دی اسمبلۍ ته لږلی یو سیاسي سړی موږ ولږو یو علاقې خدمتکاره سړی ولږو بیا پیپلز پارټۍ قربانیانې تاسو ته معلومه دي پیپلز پارټۍ ډېرې قربانیانې ورکړي دې ملک پښتونخوا ده اوس پښتونخوا بل څوک نشته بلوچ په دې پارټۍ کې نشته پنجابی نشته ما اول تاسو وویل پیپلز پارټۍ کې د هر مکتبه فکر خلک شته ملایان هم له موږ سره شته غیر مسلم هم شته اوس د پښتونخوا خبره در کوم پښتونخوا تاسو ریکارډ راواخلئ دلته د یو دې صوبې ډویژن پارټۍ ده یا دغه صوبه کې پي کې کې د یوه امیدوار یونس داود پر کور باندې دغه شمولیتي پروګرام کې ناست له موږ سره راغلي میلمانه خیر محمد ناصر صاحب نورخان ناصر حیات کونډۍ مومن سلیمان خیل فتح اکا مندوخیل محیب حمزازی زمان حمزازی ظاهر حمزازی ظاهر خان کونډۍ بوجان استاد طاهر مینوال دا زموږ میلمانه ځکه ما نومونه په دې ځای واخیستل او دلته د مالیې ډېر محترم سپین ږیرو مشرانو ځوانانو ډېر خوند یې وکړ تر ټولو له مخه چې کومو خلکو دا 10 کوره او تقریبا 50 کسانو شمولیت زموږ په دې کاروان کې وکړ دې ته مبارکباد ویو الله دې وکړي چې ستاسو راتګ په موږ پورې بختور سي او موږ په تاسو پورې بختور سو عزیزانو زموږ ستاسو دا یو شهر دی یوه ضلع ده موږ تاسو دا یوه بازار ته سره راوځو او لورلۍ له کوټې بعد واقعیم دویم هغه ښار دی چې دلته د هر مذهب خلک شته دلته د هر زبان خلک شته دلته د هر نسل خلک شته دلته د هر قوم خلک شته او دا ګرد په یو ډېر ښه بایاچاري په ورورګلوي په مینه په محبت باندې دلته یو ښه ژوند کوي که د چا نوکري وه که د چا کاروبار و که د چا دوکان و که چا مزدوري کوله لورلۍ یو هغه مینه لري دا زموږ ستاسو وطن چې پخوا چې څه ټیم معنا پارټیشن وي تقسیم وي هندوستان او پاکستان دوه ملکه جلا سو اول یو هندوستان وي برصغیر یې ورته وایي بیا دوه ملکه جوړ سو چې د دې ځای کم هندوان روانو دغو باقاعده زړل دا وطن دغه د انسانانو مینه دا دوی ته ډېر زور ورکوي او تر اوسه پورې یا چې کومې انټرویانې د دوی غرضي اوس هغه خاص کار چې له دې لورلۍ له میختره کللګې دي هغه هندوان په پښتو غږیږي هغه پخواني کاکړي د دوی معنا هغه خالونه هغه د دوی کمیسان دغه انټرویانې باقاعده اوس راځي تاسو به لیدلي وي ډېر خلکو پر دې سوشل میډیا باندې نو دا زما او ستا د دې خاورې د دا وطن یو مینه یو 80 کاله 15 کاله بعد هغه سپین ږیري هغه خلک اوس هم یادوي چې په دغه خلک د لورلۍ د میختر دا خلک واقعیم ډېر معنا مین خلک وو ډېر ښه خلک وو نن هم زما او ستا په دغه ضلع کې هغه رنګه مینه او محبت شته خو دلته چند سیاسي قوتونه چند سردارانو چند اشخاصو
دلته د نفرت هغه فضا جوړه که چې یو بل یې نه سره ایله کول، یو بل پورې پسخن وایي، یو پر بل یې بدماشي کوله، یو بل ته یې تاوان رساوي. حالانکه سیاست هغه نوم دی چې په سیاست کې به ته انسانانو ته د هغو خدمت کوې، هغو ته به ګټه ورکوې، د هغه لپاره به خپله خوله خپله وینه لا تویې. مګر دلته خلکو سیاست هم بدنامه کوي. سیاست معنا درواغ، سیاست معنا دوکه، سیاست معنا د چا حقوق وخوره. دا نه، سیاست چاته به حقوق ورکوي، خپل زړه خپله وینه خپله خوله به د بل لپاره تویې. دلته دغه رنګه قوتونه یو داسې د تعصب بازار ګرم کوي چې هغه سیاسي پارټیانو چې هغو زه خلک مایوسه سو راغل پر یو انپړه سړي باندې د هغه نوم حاجي تور تومانخیل دی، پر دغه متفق سو. که چیرې دغه غټې پارټیو جمعیت و پښتونخوا او مسلم لیګ او پیپلز د دې لورلایي خدمت کړی وای، بیا خلک حاجي تور له نه راتلل، کاکړي غاړه ډول سیکو مدد لږ سره دغه بېخول. د پارټیانو مایوسه سو راغل پر یو انپړه شخص باندې اتفاق یې وکړ. ړوند معنا په پټو سترګو یو باور یو اعتماد یې په وکړ. هغه سړي به د دې کام د دې علاقې 2 واره دی منسټر سو، خدمت به کاوی، مګر د خپل جایدادونه جوړ کړل. د په کروڑاو روپۍ په ارباو روپۍ د اساسي سوې، د مځکې سوې، دی په هره ټیکه ګډو. د ده زموږ دا توقع وه، ولې دا کار د زما او ستا مذهبي جماعتو، قوم پرسته جماعتو، منسټران دلته پښتونخوا 2 واره وزارت کړی دی، دلته جمعیت علما اسلام درس کاله وزارت کړی دی، دلته 10 کاله حاجي تور وزارت کړی دی. زما او ستا دغه د انګریز د 1903 کې لورلایي ضلع جوړه سوې ده. 2 روډ دي په دا ښار کې، یو تحصیل روډ دی، یو ژوب روډ دی. دغه 2 روډ یې موږ ته راپراخ کړي نه دي. نور به یو 5 ګلۍ وي، یو به 5 محلې به وي. دا زما او ستا ښار. په دغه ښار کې دغه ښار پراخ نه سوی. په دا رنګه ښار کې دا 2 روډه په مابین کې درختي سټریټ لایټ یو وی، یو روډ هغه خواته شل، دغه به موټران ځي، دا بل به له دې خوا ځي. معنا نالۍ به وي، فوټپات به وي، دوکانونه به وي، یو سمه شو به وي. د انګریز سیسه ټیم هغه ټیم ترانسپورټ نه وي، د خره ریړۍ د آس ټانګه په دا ښار کې ګرځېدله. دا سپین ږیري خلک دلته ناست دي چې په دا ښار کې ولد وو. دا سپین ږیرو ته اوس هم معلوم دی ښار تر هغه غایت سوی دی، تنګ سوی دی، مګر پراخ سوی نه دی. زما او ستا نمایندګانو د اکسې نه له ټیکهداره کمیشن واخه، خپل ځان ته یې راکش کړه. د ده سوچ په دې ښار کې نسته. دلته په کروڑاو روپۍ په هر حکومت کې راغلي دي د اوبو په مد کې، مګر نن هم زما او ستا اوبه نسته. دلته د هسپتال ته په ارباو روپۍ راغلي دي، نن هم په دې هسپتال کې هغه علاج نسته لکه څنګه چې 15 پروفیسر ډاکټران ناست دي. ولې دلته میډیکل کالج جوړ سوی، دغه چې کوم ډاکټران سبق ورښیي د ډاکټرانو ته و سټوډنټ ته، هغه په هسپتال کې زما او ستا په دې ټیچینګ هسپتال کې او پی ډي هم کوي او اپریشن به هم کوي، پر واډو به ګرځي، هم په ایمرجنسي کې به هم کښېني. دا رنګه زما او ستا د هسپتال چې کوم دی، دا هسپتال هغه رنګه هسپتال نه دی. زما او ستا منسټر صاحب یې زموږ د لورلایي هسپتال ما دونې سم کړی دی چې د پاکستان په ټاپ هسپتالو کې دی. او بالکل په یوه ځای په ټاپ هسپتالو کې دی. سپګر پاکستان کې د میونسپل کمیټۍ قطمار سپیان یې وزلل. ډاکټر دا په ګر پاکستان کې ما پر ډاکټرانو برسره نه و لیدلی چې دی د ډاکټرانو مانیټرینګ وکړي. وایه د هسپتال د لورلایي و چې ظاهر تومانخیل په میونسپل کمیټۍ کې قطمار پر پوسټ دی، پر کلاس 4 دا پر 20 ګریډه پروفیسر پر ډاکټر باندې برسره ولاړ و چې ما ته دغه دوايي راکړه، زه فلاني ځای لوړم، ما ته دونې دوايي راکړه، زه فلاني ځای لوړم. واقعا په ګر پاکستان کې یو قطمار پر هسپتال ما نه وی لیدلی. یو په لورلایي کې دی دغه یو خاصیت و، نور خو موږ داسې شی نه دی لیدل.
دا هسپتال دی موږ ورغلي دا بله ورځ یو اټیک مریض و زه ورغلم ډاکټر سره ډاکټر راته ویلې په 15 کروړو روپۍ د انجیوپلاسټي یو مشین دی چې د لې سټنټ هغه موږ چې موږ یې وال بند دی سټنټ ور ولګوه دا مشین ما مطالبه وکړه له منیسټر صاحبه نه یې راړی نن هغه مشین ای ګراني سوله معنا هغه مشین اوس په 45 کروړو روپۍ دی او حاجي تور صاحب پر تا ټیک په دې لورلای کې کږي له دغه واله به سهار مړې لکه دا نن غریبان سمري او سردار یعقوب صاحب سهار به ته پر دغه له دغه زړه له واله مرې چې دا سوني غریبانو په صلاح او هره ورځ په دې هسپتال کې جنازې وي او مولوي فیض الله صاحب او شمس او حاجي توره او بابت لالا او پلانې راسي چې د کام خدمت کوي چې د بل د بچي علاج د وکړي سهار ستا علاج هم دلته کېږي چې د بل د تعلیم علاج د وکړي د بل د بچي د تعلیم بندوبست د وکړي ستا بچی زه منم ته پیسې لرې ستا بچی به په اسلام آباد کې ویی مګر نه دی ویلی دا تاریخ دی د لورلۍ د هر منیسټر زوی په اسلام آبادو په کوټه په شو تعلیمي ادارو کې داخل کړي دي مګر چې ویې ګورې د دغه عوام هزار هغه د دوی بچان دا لغړیان سو دغه پیمټان وکړل دا خپل پلرونه یې وزړول چې چا پر د انسانیت د اسلام پر فلسفه باندې کار نه وکړي خپل زوی سهار ورته ولاړ دی تاسو ته معلومه ده د دغه وزیرانو بچانو ګردو پیمټان کړي دي د حاجي تور زوی په دا دونې وزارت کې نن هم پر دې شورم باندې پیمټان کړي دي یو نه هر یوه کړي دي د هر منیسټر زوی د هغه ورورو تاوانونه یې کړي دي الله تعالی وایي زه د بیا دلته دغه کوم ته د عوام حق خورې دا دوی شپ په شپ تعلیمي ادارو کې بچان دغه کړي دي ما خو نه دي اورېدلي چې د فلاني منیسټر زوی سیټ واخیست تاسو به هم نه وي اورېدلي دا 15 منیسټران دي د یوه منیسټر زوی ته راوښیست ده به سیټ اخیستی دی خدایه زه به په بچانو تعلیم وکړم په ښه اداره کې به داخله کړم مګر په بلوچ کالوني کې به یو غریب سړي سبق ویلی هغه به ډاکټر سوی زما کلاس فیلو دی نن ډاکټر دی زما کلاس فیلوګان دي په ډګري کالج کې وو نن پروفیسران دي زما کلاس فیلوګان دي له موږ سره په یونیورسټۍ کې وو نن پروفیسران دي عزیزانو د هغه خلکو چې معنا کومه لوبه له دې خلکو سره وکړه غیبت یې موږ نه کوو مګر دونې درته وایم چې سهار یې زه کوم دا الله تعالی حساب له ما اخلي ټیک دی موږ به دا وایو یو سرایکی یو پنجابی یو ګنډپور یو بلوچ یو عیسایي یو تومانخیل یو امزازی به ما تر غاړه نه نیسي مګر الله تعالی ما نیولی سي دا الله تعالی لاټي چې ده هغه بې اوازه ده زور هغه رنګه شرنګی نه لري چې ته یې راغه له سره مه وشنته دا یو شی واورئ چې چا د قوم د وطن سره غداري کړې ده دا خطا کړي دي دوکه یې ورکړې ده له دوی سره یې لوبې کړې دي دا خپله دا پیسه نه ده دا پیسه د دنیا له ډېرو بېکاره خلکو سره ډېرې وي له ښو خلکو سره پیسې دغه نه وي کوي هغه بیا سخاوت کوي بیا رنګ شوي دا پیسې به دوی ډېرې کړي مګر دا زه تاسو ته وایم عزیزانو ګر ځوانان دي سپین ږیري دي د دې ښار خلک دي دا لورلایس کومه ده دا یو ډېره سیویلایز ده یو ډېره ایجوکیټډه ضلع ده مګر د دې ضلعې یو انپړه جاهله په 15 کاله نه تقریر نه د وطن دپاره جنګېده نه بل کې جنګ کړی دی هغه یې له ښځې سره کړی دي پر خپل جایداد یې کړی ښځه وګوره جنګ وګوره کونډه وګوره غال وګوره نن هغه غال مینګه ورته پرېوتی هغه جګړه مینګه ورته پرېوته دا درته وایم چې راځئ زه نه بل سړي ته ووټ ورکړئ سیټ ګټلی ما خو دا 15 کاله تېره واره له پښتونخوا سره اختلاف رالی ما خاصه پښتونخوا کتله چې ای پښتونخوا ای بابت لالا ته ته ډېر ووټ اخې کې زه اخم بابت لالا زما د پلار کلاس فیلو زه د زوی پر ځای وم ما په سیاست کې یوه تجربه نه وه مګر ما 9000 ووټ واختی د 5000 ووټ واخستی دا رزلټ ما ته عوام په دا 25 ورځې کې په
په الیکشن مهم کې ماته خلکو ووټ راکړي. له هغه بعد بیا چې الیکشن تر سوی ما الیکشن مهم شروع کړي. تر واره زه پر 3 نمبر وم. اول حاجي تور وي، دویم مولوي فیض الله صاحب وي، پر 3 نمبر زه وم. په دې اوس بلدیاتي الیکشن کې موږ امپرومنټ وکړي، موږ پرمختګ وکړي، زموږ محنت رنګ راوړي. ټولې پارټیانې م شاته کې وایه د معنا پاکستان پیپلز پارټۍ ده چې یو کم 50 کونسلر یې وګټل. تر باب پارټۍ موږ زیاتېدو، خو دلته منسټر زه چا بلدیات نه دی ګټلی. خاص کر په ښار کې هر کور دروازه یې ورټکوله او د هر کور د بېروزګارۍ دغه وه چې د هغه کور بچانو ځوانانو ته پر یو پوسټ پر یو محکمه کې کاغذ جمع کړي وو، ول اوټ راکړي پر 26 تاریخ الیکشن دی، اوټ راکړي پر 5 تاریخ چونګۍ له راسې آرډر درکو. په دغه دوکه دا بازار تر واره په جرنل الیکشن کې واجه تور ته ووټ ورکړی. هغو دا وایي چې یار هغه ووټ مو ورکړي، راسي دا د کونسلري ووټ هم ورک لوی به مو ولګېږي، هغه یې هم ورکوي، مګر یو شی هم نشته. دلته یې جعلي اډران کړي دي. نن 5مه د یو ماسټر دی په کینټ سکول کې، هغه ویلی 5 اډران پر یوه سکول سوي دي، پوسټ یو دی، هغه پر 18 تاریخ هغه جاینینګ ورکوي، 4 پر هغه پوسټ 4 اډر نور خلک راغل زما جاینینګ نه که پرنسپل ګڼو صاحب ورته وی سیټ له ما سره یو وی پوسټ هغه ما جاینینګ وکړي، ستا جاینینګ زه نسم کولی. الټه یې د خلکو معنا نور ذلیله کړل. دلته دا رنګ هم سوي دي چې له چا زه پیسې اخیستل سوي دي چې پیسې راکړه نوکري در کوم، بیا یې په اکاونټ کې ورله جمع کړي دي، باقاعده تنخواه ورازي، هغه رنګ معنا دی تنخواه اخلي چې د 15 لکه ختم شي نوکري هم ختم شي. ولې دا له فاینانسه دا پیسې نه راځي. دلته دغه دوکې هم دا زما او ستا د منسټر صاحب چې کوم ټیم دی کرپټ ټیم دی، دغه دوکې هم له ما او تا له د غریبو خلکو سره وکړي. دا شیان چې وسو د دغه مخنیوی به معنا یو باشعوره یو روشن فکره انسانان کوی سي. دلته ستا ځوانان ستا، مګر هغو په دې بلدیات کې 15 سیټه اخیستي دي. هغه د دې حاجي تور مقابله نشي کولی، کې کوی سي زه ورته کښېنم، چې بیا یې زه کوی سم، چې زه یې کوی سم، بیا په کار دی دغه وړې پارټۍ له ما سره ملګرتیا وکړي، د دې ښار دغه باشعوره سپین ږیري ځوانان ما سپورټ کړي او ومه ګورئ چې ته سهار موږ د دې وطن خدمت کوو کې نه کوو. له اولې ورځې م سیاست ایز خدمت جین کړی دی، تر اخره به انشاءالله خدمت کوو. اوس خو معنا فونډیشن چلو، اوس خو چاته وینې ورکوو، اوس په کوم کلي کې سکول نشته، هلته به مې یو 15-14 سکوله ورکړي، په زراو د خلکو غریبانو به مې علاجونه کړي، مګر په دا باندې موږ فخر نه کوو. دا زما ډیوټي ده، زه الله پیدا کړی د دې کار دپاره یم. په خپل نس چرګ هم پوهېږي، وزه هم پوهېږي، غوا هم پوهېږي، زه خو انسان یم، زه په کار دی د بل د نس غم وخورم، زه په کار دی د بل پریشانی، د بل انسان یو پریشانی ده، زه یو خیر یو مرکه ور وغواړم، زه یې له تاڼې راوباسم، زه په کار دی معنا د ده په هغه پریشانی کې زه دله همت وروړم. زه خو سا حیوان نه یم، ما درته په نس چرګ هم پوهېږي، خپل ځان مړوی سي، مګر ما او تا انسانان یو، ناوختي هم ده، چای هم تیار دي. ای ځوانانو، قسم په لا دی، کوم په نیت کې دونې خشام ستا او له الله د زه سوال کوم چې دی کامیابي در زه غواړم چې سهار زه خدمت وکړم، چې خلک ماته دعا وکړي، چې ماته دعا وکړي، دا نه وایي چې الله د غر کا. دغه 2 روډ نشي پراخېدلی، دغه بازار کې چې دا کم ماحول دی، هسې قسمت خراب. دا ناصرآباد دا باور پر څنګ پراته دي، دې ته منسپل کمیټۍ ورکه، جلا سرویسز ورک، دا بخمه مالا زنګیواله پاړي مالا جلا منسپل کمیټۍ ورک، دغه اندرونې ښار د جلا منسپل کمیټۍ، فنډونه د سرکار ورځي، خو یو کاغذ دی راوی باسي ورپوي فنډ د ده نه راځي. له وزیر الله یو نوټیفیکیشن دی، ستا زموږ سکولان بند دي، زه منم ماسټر په بازار کې اوسي، ستاسو په کورو کې به ماسټران، د یو ماسټر ډیوټي په کوټکي کې ده،
تنخواه یې 80,000 روپۍ ده، مګر دا ماسټر پر سکوټر چې هره ورځ ځي دا نشي تللی. د نماینده کار دا دی چې بس ورکړي و دا ماسټران ته پیک اینډ ډراپ ورکړي، د دې د پیول د ریپیر دپاره پیسې ور منظوره کړي. 2 بسه د فیمیل ټیچر دپاره یو د میل غه 2 دورې تر سره غونډه دغه ګر سکولان د ساراغه خلاص ګرد هسپتالونه په 2 بسه خلاصېږي. که هغه باوجود هم هغه ډاکټر کمپاوډر هغه ماسټر نه ځي سته یې مفت وړې مفت یې کور ته راړې بیا نو هغه ملامتېږي. دا پالیسي په دا دونې دا 20 ارب روپۍ لورلایله راغلي دي په دا اوس 15 کاله کې. دا بس به نو په کروڑ روپۍ یا به په 2 کروړه وي، مګر دا زما او ستا ایجوکیشن او هیلث به د کلي غه سم سو، پر بازار به بوج کم سو، د بازار پر هسپتال به رش نه وي، د بازار پر سکولانو به رش نه وي، په بازار کې به دغه یم رش نه وي. سته و کلي و کلیوال ته هغه رنګه سهولیت ورې ورکړې نو به بازار له رشه خلاصي، بازار به خپل کار ته خلاصي. تاسو ته وایم چې دلته دا خلک دا واره ناکامه دي. زمنم جمعیت علما اسلام کې ګروپونه دي، حاجي تور خو ګسر تاسو ولیدئ زما غیبت ضرورت نشته، دوی ته بل یو شی هم نه دی ورپات. ما اوس لږ لږ اورېدلی دي وایي کد و کدم کوي شروع سوي دي داسې غریبه خلکو ته که د ووټ نه کوي را بیا به زه دی در سره وکړم. یو شی درته وایم مرګ د الله تعالی په لاس. تاسو ته یو نظریه در کوم. خالد بن ولید د اسلام دپاره دومره ډېرې غذاوې وکړې چې دی پاتې و. ده اوس ما الله تعالی شهید مګر دی نه سوی شهید، خوښ سوی په تورو وول سوی. بیا سپین ږیري وي ده وزړول ای الله ما شهادت غوښتی، زه څنګه اوس د دوی په حقه تبه مرم. تاسو ته ووایم د مرګ نه ده معلومه، په خدای که د حاجي تور د خاندان د لاسه تاسې مړه سواست. دا د بازار خلک ته به لږ زړه ورکو، او که چیرې د چا زړه خلک شته دی معنی نشي برداشتولی، که چیرې دی کور یو دی سړی پیدا سوی چې دمکۍ ور میلاو سوه وایي زموږ ملګری په دا به دې موږ درګډ په دې ګی اوس دې خلکو ذاته نورې ګردې عربې ورختلي پیسې ورسره دي، پیسې در کوم وټ راک ښه ته ما اخلي زه غوایم زه وزایم چې ته ما اخلي په دمکۍ هر څه شي وي معنا دا ګر شیان د بازار کې لږ دا خلک چې دي دا چاله نه ځي په دې کې دا رنګه معاملې راځي. هر چا ته د هر چا چې څوک ځان ته زورور وي د هغه په مخ کې درېدی سو. که بیا نه ولاړو سیاست د غي کړي نه چې غیرت نه وي. ستا ایمان نه وي ته سیاست نسې کولی، چې ستا ایمان نه وي ته خدمت نسې کولی. قسم دی که بې ایمانه سړی خدمت در وکړي. ودر دا پولیس لاین کم دغه دي مشران دي ځوانان دي دې ته دا وایو چې بلکل مه ویرېږئ، مه په چا کې چورت وایي او دا واره کامیابي زموږ ستاسو. رامزازی 24,000 ووټ دي له خپله مخه ماله راغی، مایوسو سو لرې پارټۍ له خپله مخه ماله راغی. تر واره ما ته 7,000 ووټ راکوي، دا واره زه درته وایم چې دا واره به انشاءالله لا خوا زه 12-13,000 ووټ در راوړم چې بازار پر اول نمبر ووټ د بازار دی 25,000 ووټ په دې لورلۍ منسپل کمیټۍ کې پروت چې دغه 2 قوته سره یو سو له ما او تا دا سیټ څوک نشي ګټلی چې مو وګاټئ. په کار دی چې هغه نماینده دا ګردو ته دی خار ورکو، دا رنګه یې پر مخ په چمیټه وو چې نن ووټ غواړو پر دې کمبله ناست یو، سهار په کار دی پر دې کمبله کښېني ستاسو له ما سره ښه کړي دي، اوس راوښوئ ستاسې ضرورت چیش دی، د مالیې ټرانسفارمر دی، اوبه دي، نیمه د خلکو ذاتي مجبوریانې راځي، نوکرۍ ضرورت وي، د علاج پیسې ضرورت وي، ذاتي کار به هم کوې او اجتماعي کار به هم کوې. د دې دپاره موږ ستاسو ډېره شکریه ادا کوو چې نن په دې پولیس لاین محله کې 50 ځوانان سپین ږیري 10 کوره له موږ سره زموږ په دې لښکر کې په دې کاروان کې ملګري سو او الله د وکړي دا رنګه پرون هم شمولیت وسو، یا بله ورځ هم 80 کسان شامله سو، بله ورځ هم وسو
83 شمولیت پروګرام دي. په دې 83 شمولیت پروګرام کې 80 پروګرام د با پارټۍ زموږ له خلک را روان دي، دا نور د مختلفو د جمعیتو د پښتونخوا را روان دي. نو دا قوت تر سره ونډه پورې انشاءالله سته. دا نه درته وایي د لندې خټې دپاره وایي لږ اوبه پکار دي. موږ هم ځان هغه ځای له رارسولی دي. دا ټیم د ضلعې دویم قوت یو، مګر که اجتور وزیر مو وای موږ به اول قوت. دا موږ در ښکاره کول. نن اجتور رالی معنا راغی د ده زوی تر دغه درخته لاندې ناست دی د چونګۍ، دی به خپله په اسلام آباد کې دورې ناست دی. اوس به دی راځي دی په کم مهم باندې بیا دی مهم چلی الیکشن کوي. ملا صاحب موږ منو د چا غیبت نه کوو، مګر مولوي صاحب په دې درس کال کې تا د لورلۍ لپاره څه نه وکړل، دا وارم خلک په تا اعتماد نه کوي. نو ډېره مننه، ډېر خوند یې وکړي چې موږ وختي راغلي وای، لږ به م په رڼا ګپې کړږ وې، دا تازیله به نه وشي لمونځ قضا کېږي. موږ خپله غلطي ده، موږ وځنډېدو، زموږ هم ملګري دي، یو یې موټر را روان دی، بل یې فلانی نه دی راغلی. د ګردو ځوانانو د مسرانو د سپین ږیرو آفرین درته وایي. لمونځ به وکړو بیا به کښېنو.